یو احتجاج بخی ماته چې دای د عوامو لپاره کړی. پی ټی آی احتجاج کای نو 804 احتجاج منګای خلاف د پی ټی آی تر اوسه پورې احتجاج نشته. بلدیاتي نظام دا یو استحصالي نظام منبرانو سره تر چیرمنه پورې صرف د تصدیق اختیارو یو خخته یو بورز سیمټ دا چې دنو د حکومت د طرفه د تنیدي میلاو چې هغه لګولي وي. اوس هم زمون خواهش ته او مونږ چې دنو هغه بلدیاتي الیکشن وي هغه کې به مونږ کاغذونه خپل جمع کوو په صوبایي د لپاره بچ دنو جمع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. کاری صاحب زه تاسو د زاید نیوز او تاسو د پوره ټیم انتهایی مشکور یم، شکریا ادا کوم چې تاسو مونږه په خپل شیشه باندې د بلدیاتو حواله سره یا نور څه ایشو وي کم سیاسي هلې ځلې دي د هغې په حوالې سره تفوس کوئ. تاسو ډېر ښکلی سوال وکړ د بلدیاتو متعلق. زه په بلدیاتو کې د جمعیت علماء اسلام د ټوپۍ شرقي 3 د نایبرهوډ کونسل جنرال امیدوار وم او په هغې کې بلا مقابله دا سیټ ماته میلاو شوی دی. موږ عوامي هلې ځلې او خدمات د تانې تحصیل سره متعلق د ټي ایم او سره د اے سی سره په هغې ټولو باندې موږ عوامي خدمت دا کړی دی. بلدیاتي نظام دا یو استحصالي نظام و. پی ټي آی ګورمنټ دا د خپل ځان دپاره جوړ کړی و، لیکن بدقسمتي د هغوی دا وه چې د جمعیت علماء اسلام نمایندګان دا چې دی نو کامیاب شو په هغې کې په لومبنۍ مرحله کې د بلدیاتو د دوی هغه نظام خپل هغه داسې استحصالي که چې د خلکو نه هغه هر څه چې کوم د تحصیل د لاندې ادارې وي هغه یې کټ کړې، که نورې څه یعنې د ویلج کونسل د نایبرهوډ کونسل سره څه وو منسلکه نو هغې هم ترېنه کټ کړلې، لرې کړلې او یوه روپۍ پانډ چې دی نو دا بلدیاتو ته میلاو نه شو. یو خخته یو بورز سیمټ دا چې دی نو د حکومت د طرفه د ته نه دي میلاو چې هغه یې لګولي وي. د 2013 نه چې کوم جنرال الیکشن و په هغې کې د جماعت د طرفه صوبایي امیدوار په طور باندې ما د خپل کلي نه چې څنګه پارټۍ موږ نه چې دی نو درخواستونه غوښتي وو ما جمع کړو او په هغې کې د ملګرو په اتفاق سره په هغې کې انټرویو هم شوې وه، هر څه شو. بیا په 2018 کې چې کوم الیکشن و هغې کې موږ چې دی نو کاغذونه جمع کړي وو، درخواست مو ورکړو، په هغې کې هم انټرویوګانې شوې وې. بیا چې دی نو دا اوسنی چې کوم الیکشن وشو په دې کې هم که چېرته دا د بلدیاتي د تحصیل دپاره الیکشن و د ناظم دپاره د میر دپاره هغې کې هم چې دی نو موږ کاغذونه جمع کړي. خو داسې ده چې زمونږ د پارټۍ یو پالیسي ده خپله، یو دستور دی زمونږ او د پارټۍ یو انتخابي بورډ دی چې هغه زمونږ د دستور د کتاب د هغې حصه ده، هغه په هغې باندې د امیدوار اعلان کوي. اوس هم زمونږ خواهش دی او مونږ به چې دی نو که هغه بلدیاتي الیکشن وي په هغې کې به مونږ کاغذونه خپل جمع کوو، په صوبایي دپاره به چې دی نو جمع کوو. بیا جماعت چې څه فیصله کوي هغه زمونږ دپاره چې دی نو په سر سترګو باندې تسلیم وي، په هغې باندې مونږ چې دی نو روان یو، بیا په هغې ځو. حبیب صاحب تاسو ډېر ښایسته او ښکلی سوال وکړه. د اپوزیشن کار دا دی چې دی به په ملک کې عوامي څه ایشو وي، مهنګایي وي یا بل څه وي یا بل څه وي، په هغې باندې به دی اواز اوچتوي، په هغې باندې به راوځي. اوس چونکې چې دا پټرول کم چې دی نو ګران شو نو په دغه ټایم کې هم دغه خبرې راووتلې چې مولانا صاحب چته دی یا جمعیت علما چته دی او تاسو چې څنګه وي چې ستاسو خلاف هم خلکو هغه ستاسو هغه ویډیوګانې یا تصویرونه هغه وایرل کړي. جمعیت علما اسلام کار دا دی چې د عوامي ایشو اوچتوي، عوامو دپاره چې دی نو کار کوي. دی د یو شخص دپاره کار نه کوي، دی د یو پارټۍ دپاره صرف چې دی نو اواز نه اوچتوي بلکې عوامي ایشو عوامي تکلیف چې څه وي په هغې باندې اواز اوچتوي. مونږ چې کله احتجاج وکړو نو مونږ دا د خلکو ته وو که د پي ټي آی ګورمنټ دی که هغه بل دی که هغه بل دی. د نواز شریف په دور کې په 62 روپۍ باندې پټرول او 3 روپۍ هغه ګران شو 65 ته لاړل. 126 دن درنه دی وکړله د حکومت د ختمولو دپاره چې هغه 3 روپۍ هغه پټرول چې دی نو ګران شو او د هغې دپاره احتجاج وکړو. حکومت ختم شو
د بیا چې دنو د عمران خان او د پی ټی آی ګورنمنت رااله هغه چې دن په یو په هغه خپل دور کې د 65 روپو نه 150 ته چې دنو پټرول چې دنو هغه ورسول نو الته کې په 3 روپۍ باندې احتجاج وو او دلته کې بیا چې دنو مونږه د هغه خلاف د هغه چې دنو د 3 سي چې دنو ګران کړ نو هغه باندې مونږ احتجاج وکړو نو هغه ته چې دنو هغه قابل قبول نه دی هغه چې دنو هغه بیا بار بار چې دنو رامخه کوي او راړي لہذا اوس چې کوم پټرول ګران شو مولانا صاحب اعلان وکړ د احتجاج کال ورکو په دې جمعې په ورځ باندې په 10 تاریخ باندې احتجاج کال ورکړو او چون کې چې دنو د ملک ته د ایران او د امریکای هغه وفود چې دنو را روانو د صلح لپاره هغه مذاکرات شروع هغه باندې حکومتي وفد مولانا صاحب لال چې تاسو کدا احتجاج د خپل ملتوي کوي مولانا صاحب سره چې دنو هغه باندې خبرې وکړلې چې زب احتجاج خپل ملتوي کوم لر کوم با ختموم با دا زموږ ملک دی چې دلته چې دنو مهمان راځي ملمانه راځي مونږ به د هغه چې دنو خیال ساتو د هغه پراتلو کې به خپل احتجاج ورستو کو او تبه مال سری لی پراکه زما عوامو له هغه ور سره د اګریمنت کو چې 80 روپۍ مون پټرول ورزوري دي 12 روپۍ به پټرول نور ارزان کو 135 روپۍ به ډیزل چې دنو دا مونږ لیټر چې دنو را وګرځو دا د مولانا صاحب د هغه عوامو د پاره ایشو یو چته کړل د مهنګای خلاف چې دنو راووته او پاغه باندې دومره وشو پی ټی آی به ماته خای یو احتجاج به خای ماته چې دای د عوامو د پاره کړی د مهنګای د پاره کړی چې مهنګای ختم شي د ملک دا شي ګران شو چې پی ټی آی احتجاج کین نو د 804 احتجاج پی ټی آی چې احتجاج کین نو بس چې دنو عمران خان چې دنو آزادو دا سیاسي قیدیان دا خو په دې ټولو پاټو کې تیر شوی دي زه خدا وام اریان په دې یما چې پی ټی آی احتجاج کوي د عمران خان د خلاصولو لپاره نو آیا پی ټی آی به احتجاج چې دن په کې پی کې کې کوي کده بزی پنجاب ته اډیالي ته بزی اسلام آباد ته بزی الته به احتجاج کوي دلته نو عمران خان نه ازاديږي مهنګای خلاف د پی ټی آی تر اوسه پورې احتجاج نشته نه اوس دا وسنه چې دنو پټرول چې کم ګران شو او ډیزل ګران شو نه پدې کې او ما چې دنو دا ویلو چې مولانا صاحب احتجاج کال ورک ما پی ټی آی والا ته دا ویلو ما یو بیان ورکړو په دی فیسبوک او په دی نت باندې چې مولانا صاحب اعلان کړی د زب پی ټی آی اوس ګورم چې هغه راشي او موږ سره په احتجاج کې شرکت وکړي